بسم الله الرحمن الرحیم. نن ما سره په دې کلاس کې ستاسو دپاره د انګلیش وکیبلري ده. نن سبا مونږ دا ټکي ډیر وینو. غواړم چې دا ټکي که تاسو چرته وینئ چې تاسو په دې پوهیږئ. لکه ګورئ ما سره چې اول کم ټکی دی هغه دی جیول، یعنی د دوو کسو جګړه چې کومه ده صحیح ده دې ته وایي جیول، یعنی دا تاسو ویلی شئ د جی سره صحیح ده JUEL جیول. د دوو کسو جګړې ته په انګلیش کې وایي جیول صحیح ده. they fought a duel. they fought a duel یعنی هغوی له یو بل سره جګړه وکړه صحیح ده. جیول څه مطلب شو؟ د دوو کسو جګړه، دې ته په انګلیش کې وایي جیول. they fought a duel هغوی له یو بل سره جګړه وکړه. بیا تاسو که دې ټکي ته وګورئ دا دی برول یعنی عامه چې کومه جګړه ده. دا تاسو ته زه په جمله کې استعمالوم، تاسو به پوه شئ دا تاسو څنګه ویلی شئ. برول صحیح ده یعنی BROL برول. دا وایي شخړې ته یعنی عامې جګړې ته صحیح ده. A brawl broke out in the street. A brawl broke out in the street یعنی په سړک کې شخړه پیل شوه یعنی جګړه شروع شوه صحیح ده. A brawl broke out in the street په سړک کې شخړه پیل شوه. دا ټکی خو ډیر عام ټکی دی. ناک آوټ یعنی بېهوشه کول صحیح ده. څوک بېهوشه کول ګزار ته هم وایي صحیح ده، یا ګزار یا څوک بېهوشه کول دې ته تاسو ویلی شئ ناک آوټ. که په سنټنس کې زه استعمال کما he knocked him out. he knocked him out یعنی هغه بېهوشه کړو صحیح ده. هغه بېهوشه کړو. he knocked him out هغه بېهوشه کړو. دا تاسو ګورئ ریونج وایي انتقام ته، بدلې ته مونږ چې ورته بدله وایو، د چا نه بدله اخیستل. مونږ ورته په پښتو کې غچ هم ویلی شو صحیح ده. he took revenge یعنی هغه غچ واخیست، انتقام بدله یې واخیسته صحیح ده. he took revenge هغه انتقام واخیست. بیا چې دا کوم ټکی دی دا دی کورل. دا د کې سره تاسو وایي صحیح ده KUARREL کورل وایي شخړې ته یعنی جګړه کول صحیح ده. جګړې کولو ته تاسو ویلی شئ کورل. they had a quarrel over money یعنی هغوی د پیسو له امله شخړه وکړه، د پیسو په وجه باندې جګړه وکړه صحیح ده، جنګ یې وکړو. they had a quarrel over money هغوی د پیسو له امله شخړه وکړه. دلته تاسو وګورئ تھریټ مونږ وایو خطره ده صحیح ده. خطرې ته وایي تھریټ، مونږ ورته په پښتو کې ګواښ هم وایو. he made a threat یعنی هغه ګواښ وکړو صحیح ده. هغه ګواښ وکړو. دا ټکی خو به تاسو پیژنئ enemy دښمن ته وایي صحیح ده. they defeated the enemy یعنی هغوی دښمن مات کړه صحیح ده. هغوی دښمن مات کړه یعنی دښمن ته یې شکست ورکړو. they defeated the enemy هغوی دښمن ته ماتې ورکړي یعنی مات یې کړو صحیح ده. بیا که تاسو دې ټکي ته وګورئ بیټل جګړې ته وایي جنګ ته صحیح ده. the battle was intense یعنی جګړه ډیره سخته وه صحیح ده. جګړه ډیره سخته وه. the battle was intense جګړه ډیره سخته وه. وایلنس خو ډیر عام ټکی دی. تاوتریخوالي ته وایي صحیح ده. تاوتریخوالی we reject violence یعنی مونږ تاوتریخوالی نه منو صحیح ده. مونږ جنګ جګړه تاوتریخوالی نه منو. we reject violence مونږ تاوتریخوالی نه منو. کنفلیکټ اختلاف مونږ چې ورته جړپ وایو جړپ. شخړه ورته تاسو هم ویلی شئ. کنفلیکټ اختلاف یا شخړه مونږ ورته جړپ وایو صحیح ده.
The conflict lasted for hours. The conflict lasted for hours. یعنی شخړه څو ساعته دوام درلود. صحیح ده، یعنی دوامدار وه. جنگ څو ساعته دوامدار و. The conflict lasted for hours. شخړه څو ساعت دوامدار وه، یعنی دوام یې درلوده. weapon وسلې ته وایي. he used a weapon. he used a weapon یعنی هغه وسله وکاروله، وسله یې استعمال کړه. he used a weapon هغه وسله وکاروله. injure ټپي کول مونږ چې ورته زخمی وایو. صحیح ده. he was injured in the fight. he was injured in the fight یعنی هغه په جګړه کې ټپي شو، زخمی شو. صحیح ده. he was injured in the fight هغه په جګړه کې ټپي شو. بیا تاسو وینئ hurt. hurt هم جوبلو ته وایي. صحیح ده. ټپي کول. don't hurt anyone یعنی هیڅوک مه ژوبله. صحیح ده. don't hurt anyone هیڅوک مه ژوبلوه، مه یې زخمی کوه. defend دفاع کول. he tried to defend himself یعنی هغه کوشش وکړو چې خپل ځان وساتي، د خپل ځان دفاع وکړي. he tried to defend himself هغه کوشش وکړو چې خپل ځان وساتي. defend وای دفاع کولو ته، ځان ساتلو ته. صحیح ده. attack برید کول، پچا حمله کول. they attacked at night. they attacked at night یعنی هغوی په شپه برید وکړه. صحیح ده. هغوی په شپه برید وکړو. they attacked at night هغوی په شپه برید وکړو. بیا چې کوم ټکی دی kick لته وهل، په لته باندې څه څیز وهل دې ته وایي kick. صحیح ده. she kicked the door یعنی هغې دروازه ووهله. she kicked the door یعنی دروازه یې په لته باندې ووهله. صحیح ده. kick وایي لتې وهلو ته. بیا punch دی. punch سوک وهلو ته وایي. he punched his opponent یعنی هغه خپل سیال ته، خپل مخالف ته سوک ورکړو. he punched his opponent یعنی هغه خپل سیال ته سوک ورکړو. opponent سیال، مخالف. صحیح ده. دې ته په انګلیش کې وایي opponent. بیا چې کوم دی hit ساده وهل چې کوم دی دې ته وایي hit. he hit the wall in anger یعنی هغه د قهر له امله دیوال ووهه. صحیح ده. he hit the wall in anger وایي غصې ته، قهر ته. صحیح ده. هغه د قهر له امله دیوال ووهه. fight جنگ، جګړه. they started to fight. they started to fight هغوی جنگ پیل کړو. صحیح ده. هغوی جنگ پیل کړو. they started to fight هغوی جنگ پیل کړو یعنی شروع یې کړو. دا څو ټکي اوس تاسو دپاره ما په دې کلاس کې راوړه. زه امید کوم چې د دې ټکو نه به تاسو ډیره فایده اخیستې وي. که ژوند وي راځم به ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره. تر د بل کلاسه پورې د لوی الله په امان. والسلام.